کم کار چې د هندوستان وزیر اعظم مودي کړی دی یا یې کوي او یا د کولو کوشش کوي او یا کم کار چې اسرائیل د پاکستان پر ضد کړی دی یا یې کوي یا د کولو کوشش کوي نو هم هغه کارونه پاکستان تحریک انصاف کړی دي کوي او د کولو اراده لري. مودي هندوستان وزیر اعظم دی هغه IMF ته خطونه لیکلي و چې پاکستان له مرستې نه ورکوي، پاکستان له پور نه ورکوي. تحریک انصاف IMF ته خطونه لیکلي و چې پاکستان له پور نه ورکوي. مودي نړیوال بانک ته خط لیکلی و چې پاکستان سره به امداد نه کوي. تحریک انصاف نړیوال بانک ته خط لیکلی و چې پاکستان سره به مرسته نه کوي. مودي په واشنگټن کې او په لندن کې د امریکای د پارلمان او د برطانیې د پارلمان خلک فعال کړي، لابیانې جوړه کړې وي چې د پاکستان پر ضد به تاسو کمپاین چلوي او خصوصا د پاکستان د فوج د سرلښکر فیلډ مارشل عاصم منیر پر ضد باندې به تاسو کمپاین چلوي او د ناخوښه شخصیت وګرځوي او د داخله په امریکا باندې او په مغربي ملکونو باندې بند کړي. یعنی حال کې همدغه کار پاکستان تحریک انصاف کړم دی، اوس هم کوي او اوس هم د پاکستان د فوج خلاف دی. هندوستان د پاکستان په فوجي تنصیباتو باندې حمله وکړه، همدغه کار پاکستان تحریک انصاف هم کړی دی د خپلو شرپسندو کارکنانو په لاس باندې. هندوستان مودي اوس پرونه بل ورځ اعلان وکړ چې زه د پاکستان خلکو ته د پاکستان ځوانانو ته دا وایم چې د خپل فوج پر ضد راپاسئ او یا په قلاره کې نه خپله ډوډۍ خورئ، ګنې بیا زما د ټوپک کلتوس تاسو لپاره بس دی. د دغه اعلان نه پس اوس پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا د احتجاج اعلان وکړ او وایي چې موږ به په اسلام آباد باندې ورخیږو. زه نه پوهېږم چې د مودي او د پاکستان تحریک انصاف د پالیسۍ دومره سمون څنګه خوري. په دې باندې لږ سوچ کول پکار دی چې څه هندوستان کوي نو هغه تحریک انصاف هم کوي، چې څه هندوستان کوي هغه تحریک انصاف کوي، چې څه اسرائیل کوي هغه تحریک انصاف کوي. آخر د دې د دونه سمون دوی څنګه یو بل سره خوري او ټول کارونه د پاکستان پر ضد دي، د پاکستان د سلامتۍ پر ضد دي، د پاکستان د سالمیت پر ضد دي، د پاکستان د دفاع پر ضد دي. ټول کارونه خاله ټولو نه غټه چې کم کمپاین چلیږي د هندوستان د وجې د هندوستان له لوري نه او د اسرائیلو د لوري نه چې د پاکستان د فوج سرلښکر فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر چې کوم دی نو هغه بدنام کړي او هغه ډېر خراب سړی دی، هغه د دې عهدې نه لرې کړي، هغه د دې عهدې قابل نه دی. همدغه شان کمپاین چې کوم دی نو تحریک انصاف اوس هم چلوي او د دې نه مخکې ښه په درس کې چلولی دی، ان تر دې چې د یحیی 2 کردار یې موله ورکړی دی، لقب یې موله ورکړی دی او فرعون یې ورته ویلي دي، د ځنګل باچا یې ورته ویلي دي، دا هر څه یې ورته ویلي دي. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې لکه د هندوستان د اسرائیل او د تحریک انصاف په موقف کې تاسو داسې یو خبره ما ته وښایئ چې په دې کې لږ فرق وي او دا خو به تاسو منئ که نه چې هندوستان او اسرائیل د پاکستان دشمنان دي خو دي که نه، دا خو تاسو منئ که نه. نو د هغې دوو غټو دشمنانو موقف زمونږ د ملک د یو سیاسي لیډر د موقف سره څنګه ملاویږي، زه په دې خبره باندې پوه نه شوم. په دې خبره باندې تاسو هم سوچ وکړئ او په دې خبره باندې زه هم سوچ وکړم چې زمونږ ریاست اوده دی که پوه نه دی.